چاړې ونه ورکړه د خپلې مور د سینې نه زړه وباسه په تعلیم کې ماله ستا د مور زړه پکار دی هله به تا سره مینه کوو د خپلې مور زړه په تعلیم کې نیولې دی او ټوپونه وي چې د انسان زړه را بار کې سینس وي چې څه وخته پورې هغه ټوپونه وي او ګویا د مور کرامت هم درته یم قسم دی چې دی را پرېوته کرامتن هغه زړه ورته اواز وکړه بچیه خوب خو نه شو زما محترم زړه ورته اواز وکړه بچیه خوب خو نه شو چې خنجر یې راویسته همدغه مور یې په سینه په ګېډه باندې ووهله زما محترم چې مور یې په ګېډه او سینه باندې ووهله دا مور ورته وي بچیه زما ګېډې دا ګناه کړې ده بچیه زما ګېډې دا ګناه کړې چې نهه میاشتې ته ما په دې ګېډه ګرځولې زما ګېډې دا ګناه کړې بچیه ته ما نهه میاشتې په دا ګېډه باندې ګرځولې یو زنانه وه ډېره بزرګه زنانه وه خاوند یې وفات شو زوی یې یتیم پاته شو د زوی تربیت یې وکړه حتی تر دې پورې مدرسه کې داخل کړه تربیت کېده د مدرسې نه ملګرو په وجه باندې وتښتېده ښار ته وتښتېده و چې ښار ته لاړه هلته د بدو خلکو په صحبت کې کېناسته د داسې ملګرو په صحبت کې کېناسته چې هغه به د ډمانو کوټو ته تلل د اجړاګانو کوټو ته به تلل دته یې وویل هلکه راځه تا هم بوځو ته هم دا مزه وګوره بعضې ملګري کوي داسې اراده مړه یا په ملګرو کې اکثر داسې وایي مړه یو کش ولګوه هېڅ هم نه کېږي ولګوه کش هغه یو کش غریب بیا د ده زندګي برباده کړي د ده خو صحیح خبره د ده پیسې نه کېږي خو چې څوک کش ولګي د هغه زندګي کش شي بس وایي چې بوی ته د ورته ویل نه زه نه ځم ما مور سره وعده کړی زه بد کار نه کوم هغې وایي مړه تا باندې څه ګناه خو نه کوو کښېنه که نه هسې تماشه وکړه مونږ خو تا ته څه ویلې نه دي حتی تر دې پورې جي کسې بوته چې بوی ته د هلته د ډمانو د یوې ډمې نازونه اداګانې ولیدل پې باندې عاشق شو مین شو پې وایي دې هغه ملګري راله خو دې په هغه ډمخانه کې ناست دی ځي نه وایي دا ملګري ورته ویل که ځای چې ځو که نه ده ورته یې باز نه شم تللی جي زما خپې ځي خو زړه مې نه ځي جي او زړه خو په بدن کې بادشاه دی چې زړه څه غواړي هغه انسان کوي جي که نه نه شم تللی جي باز چې کېناسته جي هغه ډمې د خپلو نازونو اداګانو په دغه باندې ورته وی دونه دونه پیسې پکار دي دی به کور ته ته مورله او د کور نه به پیسې راوړې او د هغه ډمې په خپو پنځیبونو کې به یې غورځولې حتی تر دې پورې چې څومره ځمکې وې هغه ټولې ځمکې بیلې بیا به دې ناستو د هغه ډمې باندې چې به چا پیسې ویشتې ده به هغه پیسې راغونډولې هغې ته پته وه د چې جیداد بیله مور به وي د پیسو په بانه به زما بچی یتیم زما ملاقات ته راته پیسې به وړې شپږ یو کال وشه زما بچی زما ملاقات ته نه راغلی مور یې وي کمزورې شم ما به خپلې دروازې ته کتل چې زما بچی به نن راځي زما بچی به سبا راځي حتی تر دې پورې دا ډمه په دغه انسان باندې تنګه شوه تا سره نور مال حال نشته ته دلته څه کې زه اوځه هغه قسم نه نشم تللی ما مشړه ما خو تا باندې مال حال بیله جیداد مې در باندې بیله هغه ورته تا سره اوس څه شته نو په تا څه کوم زه خو د هغه چا یارانه کې یم زه خو د هغه چا محبوبه یم زه خو د هغه چا لیلا یم چا سره چې جیب کې مال دی زه د هغه لیلا یم تا سره مال نشته زما ستا تعلق و نسبت نشته دی وی زه هر څه ته تیار یم زه ستا هر قسم خدمت ته تیار یم دی ورته وایي زه در باندې امتحان کوم او زما امتحان دا دی لږ شه خنجر او چاړې ونه ورکړه د خپلې مور د سینې نه زړه وباسه په تعلیم کې ماله ستا د مور زړه پکار دی هله به تا سره مینه کوو امتحان ته ګوره زما محترم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل نه به درنه کېږي هغه خلک درې چې هغه د والدینو نافرمانی اوس ګوره چې د ښځې په عیشت کې زما محترمه اوس د والدینو څنګه نافرمانی دا سړی ورته په خندا شه هلک وی تابعدار یم خنجر یې وله ورکه کور ته مور په انتظار ده ابې په انتظار ده بوډۍ مور د خپل یتیم بچي په انتظار ده چې زما بچی به راځي دروازې ته یې کتل دروازه وډبېده ګویا د مور په زړه کې خوشحالي پیدا شوه د مور هغه بوډۍ په چوڼې خوله باندې خندا راله ګویا چې مور یې دروازه کور وکړه په کمزورو لاسونو باندې بچی یو کال پس ولیده خپل یتیم بچی ځان ته راتړغاړه باسه او چې سینې ته یې رانږدې کړه زور یې ورکړه د هغه بچی دی چې خنجر یې راویسته همدغه مور یې په سینو په ګېډه باندې ووهله زما محترم
چې مور یې په ګېډه او سینه باندې وواله دا مور ورته وي بچیه زما ګېډې دا ګناه کړې ده بچیه زما ګېډې دا ګناه کړې چې نه میاشتې ته ما په دې ګېډه ګرځولې زما ګېډې دا ګناه کړې بچیه ته ما نه میاشتې په دا ګېډه باندې ګرځولې زما نه څه غلطي شوې وه په دا غریبۍ کې چې ته یتیم شوې او ستا پلار نو ما د خلکو کنځل سکلي دي ما ته خلکو ردې بدې ویلي دي بچیه ستا د خاطره ما خپل نفس او عزت پاک ساتلی دی ما ته خلکو زما عزت او لوپټې ته خلکو لاس اچولی دی ما له به ستا نه حیا راتله چې زما بچی دی بچیه ما د بل چا بسترې تړلی دی ښه کړې تا نن په هغه سینه باندې وواله بچیه دا ولې د کې ترس نو د ښځې عشق په داسې دغه خو چې دا خنجرې په وردن نه کو تر سینې پورې بره که دا خېټې وله داسې په من وشلوله او ابې په داسې په ځمکه پرته ده ده کې د هغه ښځې عشق دومره ننوتې دی چې زړه یې ترې رابار که زما محترم او د مور زړه دی زما محترم او د خپلې مور زړه په تالي کې نیولې دی او ټوپونه وي چې د انسان زړه رابار کې سینس وي چې څه وخته پورې هغه ټوپونه وي او گویا د مور کرامت هم درته یم قسم دی وایي چې کله دوست ډېر خوشحاله دی هلته د بوډۍ مور گویا سیرلې د په کور کې پرته ده او د هغه زړه په تالي کې راغښتی او د هغه ډمې دروازې ته یې راوړو چې دروازې وډبوله ډمره ووته هغې دا زړه ولیده وایي چې ویلې د ظالمه دا دې څه وکړه ورته وایي دا خو ما ستا دپاره کړي دي تا وی چې د مور زړه وه هغه ورته چې کوم انسان د خپلې والدې د مور نشي کېدی چې دې تا له وینو درکړې ده و په دا ګېډه په دا سینه کې د ستا دپاره د دې چې څومره محبت و ټېلې ورکړه داسې کرامت ته مور وی و چې ټېلې ورکړه زړه ته د بوډۍ زړه ته په ځمکه باندې پرېوته چې دې را پرېوته کرامتن هغه زړه ورته اواز وکړه بچیه خو کونه شو زما محترم زړه ورته اواز وکړه بچیه خو کونه شو د چې دا وکتل ربه پوه شوم الله پوه شوم زما زندگی برباده شو دم یم وشړم اوس دغه مې لاړه زما محترم بیا په داسې حالت کې مړ شو د شرابو په لت باندې راوړېدلو چې په نالۍ کې مړ شو ماشومان وله خپو ته پړې اچولي او په لار کې به راښکې زما محترم ماشومانو پې لوبې کولې دا ولې دنیا هم ذلیله شو زما محترم و اخرت هم ذلیل شي ځکه نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمای وایي چې د والدینو نافرماني کوي زما رب په جنت حرام کړی دی اوس وګوره نوجوانان مور پلار ته کنځل کوي زما محترمو